نن یوه نوې عقیده ده هغه موږ روښانه کوو. یوې نوې عقیدې باندې نن رڼایي اچوو. هغه عقیده ده چې ټول صحابه معیار حق دي. ټول صحابه معیار حق دي. صحابه حضرات چې کوم دي که نه د ټولو احترام چې دی موږ باندې واجب دی. یو صحابي پکې داسې نشته چې شي د معیار حق نه وتلی وي، نه، ټول صحابه حضرات معیار حق دي. صحابه حضرات ته د دو سره مینه محبت ساتل چې دي ضروري دي. ونحب الصحابة كلهم، ټولو صحابه سره موږ مینه ساتو. ونحب من يحبهم، څوک چې دو سره مینه ساتي هغو سره مینه ساتو، محبت ساتو. ونبغض من يبغضهم، څوک چې دو سره نفرت ساتي، بغض او کینه ساتي هغو سره موږ هم ساتو. صحابه حضرات موږ دپاره د دین ښه ده که سوټي ده ښه که نه، چې دین کې کم کار ګورو که نه چې وګورو نو هغه خو داسې وي چې د پیغمبر علیه السلام څه وي، پیغمبر څخه د محاسنو مجموعه وه که نه، پیغمبر څخه د ټولو خوبیانو څه وه مجموعه وه. لکه ګلدستي کې هر قسمه ګل موجود وي که نه، چې بیا ترې نه یوې راوالې ګملې کې کېدی، یوې ګملې کې کېدی، ګمله ورسره ښه ښکاري که نه ښکاري. نو د پیغمبر څخه چې کومې خوبۍ دي دا په هر صحابي کې یوه نه یوه خوبۍ ضرور موجود دی، کمال پکې موجود وي. نو دا چې دي ټول د پیغمبر څخه خوبیانې دو ته منتقلې شوي دي. که یو شی غواړي که نه چې زه په حقه سترګه وله وګورم نو هغه بیا صحابهو کې لټوه، بل چا کې اول مه لټوه. صحیح ده که نه؟ د پیغمبر علیه السلام له کوم خصوصیات دي، عادتونه دي، اخلاق دي، د صحابهو ته منتقل شوي وو. صحیح ده؟ نو صحابه حضرت موږ دپاره څه دي معیار حق دي. صحابه حضرات عزتمن خلق دي او د الله تعالی ولې څه دي پسندیده خلق دي. خدای پاک د هغو متعلق خپل اعلان کړی دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه، چې خدای پاک د دو نه رضي شوی دی او د خدای پاک نه رضي دي. صحیح ده؟ او حدیث شریف کې څنګه راغلی دی، ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دین وبمحمد رسولا. مشکات شریف حدیث دی چې خدای پاک سړي له د اسلام ذایقه اله ورچکي، اله پې خوند رضي پوهېږي، د اسلام په ذایقې باندې پوهېږي. لکه څنګه په ژبه باندې د ذایقې معلومات تروښتي شه ټاک او د شی نورې ذایقې، نو د ایمان ذایقه اله معلومولی شي چې درې شیانو کې تا رضا کامله وي، چې سړی په دې رضي چې خدای مې رب دی، بس نور څه شی نه دي، بتانو نه بچ یم، شرک نه بچ یم، ګډ وډو نه بچ یم. دویم په اسلام باندې رضي د دین له جهته چې دا مې دین دی، او په پیغمبر اسلام باندې رضي له جهته دی چې شي چې زما رسول دی محمد علیه السلام باندې رضي وي. دا سړی به د ایمان ذایقه چکي به که نه. په صحابو کې دا درې وړه خصوصیت وو، د خدای تعالی هرې خبرې ته تابعدار وو که نه، ځکه چې مینه یې ورسره، او د پیغمبر هرې خبرې ته چې و تابعدار وو. هغه نه علاوه دین اسلام باندې ځانونه څه کړي نشا ورکړي وو، ځانونه یې پې څه کړي وو، دین باندې قربان کړي وو، په خپل ځان باندې څه کړي وو، اپنی جان پر کھیل کې، اپنی جان کو حتیل میں رکھ کے، خپل ځان یې په تلي کې کېدولو، هرې قربانۍ ته څه شلو تیار شو، هېڅ دریغې ترې نه اونک وروسته نه شو، چې د دین تقاضا ترېنه شوي وه نو دو له تیار وو. صحیح ده که نه؟ چې د دین چېرته ونه مطالبه شوې دو له څه کړي دي، آمنا وسلمنا، آمنا وصدقنا، داسې به ویلو. صحیح ده که نه؟ خبره به ډایرکټ منله او فورا به تیارېدل. او پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ته زمونږ لینده یې، مونږ ستا غشي چې کم طرف ته مونږ ولې مونږ تاله تیار یو. وګوره تپوس مپوس ضرورت نشته. صحیح ده که نه؟ بس چې شي تابعدار یو، صرف اشاره کوه، یو اشارې سره مونږ هر څه کولی شو. نه دې ته څه شي نیل شي، دې ته څه شي نیل شي، دې ته ویل شي محبت حقیقي. داسې څوک کولی شي چې خپل محبوب باندې ځان قربان کړي، په دا محبت حقیقي شو. نو دې د وجې نه صحابه څه دي معیار حق دي.